ګرانو کتونکو اوریدونکو دا وخت د باجوړ ایجنسی په تاریخي سیمه
ناوګۍ کې او زمونږ د ګاونډ ته نږدې د مومند د سیمې په دې ځای کې یو تاو تریخوالی پیدا دی د څو ورځې راسي اگر چې زمونږ د مومند د عزیزانو د باجوړ د قامونو یو بل سره ګاونډ دی د پیړو راسي د زرګونو کار راسي مونږ هغوی په دې خاوره باندې آباد دي کله ګاونډ کې خامخا څوک چاته نږدې لوړه ژوره هم پکې راځي خو به هر صورت څو ورځونه د مومندو بعضې عزیزانو داسې په ناپوهۍ سبب موږ ویو اگر چې هغې کې ډېر د قدرور مشران شته دی هغې ډېر په سوچ باندې روان دي زموږ په فکر نو هغې د باجوړ انتظامي ځمکني او جغرافیایي حدودو ته راداخل شو نو موږ د باجوړ مشرانو ته هم دغه وویل چې ورونو که ستاسو کسب خفګاني د باجوړ د حدودو نه تاسو لاندې لاړ شئ او خبره به په خبره او په جرګه وارو نو همدغه پیغام ډېر کامیابۍ ته لاړو او دا وخت کې د باجوړ په تاریخي مقام ناوګۍ کې د ښاغلي الحاج شاجي ګل په مشرۍ کې زموږ د خیبر د سیمې درانه اپریدي او شینواري او سره د مومندو د تاریخي قام خویزي مشران د عبدالرحمن سینیټر صاحب په ملګرتیا کې چې کوم دی اوس نور مشران هم شته دي دا وخت راغلي دي او د ناوګۍ په سیمه ول د باجوړ ټول د ولسونو هغه قامي او سیاسي او ولسي مشران راجمع شوي دي نو موږ همدغه د دې جرګې هرکلی وکړو د شاجي ګل وغیره د دې مشرانو چې ستاسو راتګ ته موږ ډېر درناوی لرو ښه وه چې تاسو رالی ستاسو د اپریدو شینوارو د مومندو د مشرانو نه همدغه توقع وه نو د باجوړ مشرانو هغه مشرانو ته ډېر عزت ورکړلو چې ور د تاو تریخوالی کم کوي د باجوړ خلک پورم نه دي د مومندو د سیمې عزیزان تاسو قلار کوي تاو تریخوالی او جنګ جګړو نه او تشدد نه څه نه جوړېږي نو لحاظه دې وخت کې د شاجي ګل صاحب په مشرۍ کې د باجوړ نه دا جرګه ډېر په عزت باندې روانه ده او دې مشرانو ته کلک دا باور او لاس ورکړو او دا لوز یو څه وکړو چې تاسو د خپلو درنو تاریخي روایاتو او د اسلامي سپېڅلي اقدارو مطابق چې کوم دی زموږ او د دې ګاونډ د مومند د عزیزانو د ساپو شینوارو چې کومې ګیلې معنی دي اگر چې که حقیقت راولټی کیدی شي دومره څه نه وي خو که کومې خبرې مسلې دي امید دی چې د شاجي ګل صاحب په مشرۍ کې او د عبدالرحمن صاحب په مشرۍ کې به دا جرګه ډېر زر چې کوم دی پیشرفت وکړي او د امن او د خیر اواز به هر چاته ډېر زر نور هم ورسي او چې ناوګۍ ګټلې نشي ناوګۍ مومندو رانکړله او نواب تلای او شنوي جرګې